اگر چې دا ملک داسې دی ما نه تېر ورځو کې میډیا والا تپوس وکړ نو ما ورته وی چې د دې ملک د حکومتي او سیاسي معاملاتو نه د سر غوښې جوړې شوي دي دا د سر غوښې دي دلته دا پته نه لګي خو بیا هم دا موږ او تاسو د یو کام په حیث باندې ډېرو مسلو سره مخ غربت سره موږ مخ یو بېروزګارۍ سره موږ مخ یو جهالت سره موږ مخ یو که موږ وګورو ګرانۍ سره موږ مخ تعلیم زموږ په خاوره هغه نشته چې کم دی بچو له پکار دی بچیانو له علاج نشته هنر نشته او که ستاسو په ډېر وخت نه خرابوم نوې پکې یوه خبره نشته هر پښتون په دې خبر دی چې د هغه د کور د دورشل په دننه کمې مسلې هغه ته راپېښ دا زه اکثر مشران او ملګري وینم چې موږ ټول مسافر یو مسافر ساده خبره د پښتنو ساده موږ نه لار غلطه ده د پښتنو نه لار زه ستاسو د دې پروګرام په وساطت باندې هم د عوامي نیشنل پارټۍ ټولو امیدوارانو ته دا خبره کوم چې که ما له پارټۍ ټیکټ راکړی دی او زه د عوامي نیشنل پارټۍ منشور چې که په دې وطن کې د بدامنۍ مسله ده که د ګرانۍ مسله ده او هغه ټولې مسلې چې ما بیان هم کړې او که زه بیان هم نه کړم دا موجودې دي او هر پښتون ورسره مخ دی د هغې حل د عوامي نیشنل پارټۍ منشور دی دا ځوانان تاسو ولاړ یئ د عوامي نیشنل پارټۍ د منشور درې خبرې درې او که ځوانانو ته نور اسانه کړمه چې که دوه خبرې درته وکړم چې یو امن او یو جمهوریت چې دا په کوم ریاست کې دی دا په کومه معاشره کې دی نو د امن او د جمهوریت پیداوار ترقي ده او نن ټوله دنیا ګلوبل ویلیج ده دا ټول ځوانان د سوشل میډیا په ذریعه باندې د هر ملک نه خبرېږي لرې مه ځئ د پاکستان سره پوله په پوله یو ملک دی چې همزولی د هندوستان نامه ده هلته امن هم دی او هلته جمهوریت هم دی وګورئ چې هغه ملک سپومای ته وخوته که سپومای ته ونه دا موږ چې بیا په جلسو کې چغې وو چې موږ په خپله خاوره او بیا ځوانانو ته وایو او مشرانو ته چې تیز اواز راکړئ چې امن غواړو نو د کام نه هم غواړو او تاسو د بدامنۍ نقصاناتو ته وګورئ د پښتنو د هر کلي ستاسو کلي کې که ولاړ یو د دې کلي په ګاونډي کلي کې که ولاړ یو د هغې کلي په ګاونډي کلي کې که ولاړ یو د دې پښتنو د هر کلي په زرګونو د هر کور نه دوه درې څلور پنځه دا مسافر دي داسې دا او که داسې نه نن تاسو صرف صوابۍ ته وګورئ صوابۍ ته څه د پاسه 15,000 میګاواټه بجلي تاسو پیدا کوئ 15,000 او دا به ډېرو ځوانانو ته پته همي او مشرانو ته به ټولو ته پته وي چې د دې توربېلې ډیم بجلي په 15 پیسې یونټ جوړېږي په 15 پیسې تاسو نن ټول د صوابۍ خلک یئ هر سړی د خپل کور بل راوالی 14 خو پکې ټیکسونه دي او هغه د 15 پیسو یونټ بجلي چې ده هغه په 80 روپۍ موږ ته پریوځي خو دا پرېږده چې لوډ شیډینګ څومره دی دا پرېږده چې ولټیج څومره کم دی دا پرېږده چې د بجلۍ د دې پول دپاره به څومره سوالونه کوې دا هم پرېږده چې د میټر دپاره او د ټرانسفارمر د سمول دپاره به کم ځای ته ګوره ګرانو مشرانو ډېره واضحه خبره ده د کام د سیاست نه دا کام لرې څنګه پاتې کو بنیاد واورئ بنیاد چې د دې کام د بچو نه او د دې کام نه د مور ژبه واغسته دا نن په نصاب کې نشته تاسو وګورئ په دې پښتونخوا کې په تعلیمي ادارو کې په مورنۍ ژبه کې تعلیم نه دی په صحافت کې د مورنۍ ژبې موجودګي نشته راشه خپل سکول ته لاړ شه پردی ژبه کې تعلیم د پښتنو په کلي کې به ټورنمنټي کومنټري به پردی ژبه کې لرې مه ځه اکثر چې موږ د دې دیني مرکزونو نامې د اصلاح دپاره الو وګورئ په ایماندارۍ چې زموږ د هر جومات امام دعا په عربۍ کې کوي که دعا په عربۍ کې نه کوي ستاسو په جوماتونو کې جوړ په پښتو کې دعا کوي که نه په عربۍ کې یو پښتون په عربۍ نه پوهېږي خو د مور په ژبه کې نه کوي د مورنۍ ژبې او د کام ترمنځ چې کومه فاصله جوړه شوې ده نو د هغې نقصاناتو ته وګورئ چې د کام دا بچي د دې خپل وطن نه د جغرافیې نه خبر دي نه د پیداوار نه خبر دي نه د تاریخ نه خبر دي نه د اتلانو نه خبر دي نه د هغه پیداوار د قیمت نه خبر دي نه په ننني دور کې د صنعت چې کوم ضرورت دی نه د هغې نه خبر دي ګنې وګورئ موږ په اعزاز بیا پښتانه دا خبره کوو چې نه پښتو لیکلی شي معنې لوستی شي بیا د کام په وسایلو قبضه کول څه ګرانه خبره ده تاسو ګورئ نه چې دې بدترین اقتصادي حالت
د پښتنو رویې کوم ځای ته ورسولې؟ غیر سیاسي موږ نن ستاسو د دې جرګې په وساطت باندې اول د خپلې پارټۍ ټولو امیدوارانو ته دا خبره کوم چې په اخلاقي توګه چې که د عوامي نیشنل پارټۍ جنډه ده سره ده، د عوامي نیشنل پارټۍ انتخابي نښه ده نو لاټین دی، نو بیا د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم سیاست دی هغه په نصاب کې هم نشته، هغه په اخبار کې هم نشته، هغه په ټي وي هم نه راځي، او که بیا امیدواران هم نه بیانوي نو بیا به کام کم طرف ته. ټولو امیدوارانو ته دا خواست کوم چې د عوامي نیشنل پارټۍ منشور چې هغه هندوستان په امن او جمهوریت روان دی، نو هندوستان ته نن ګریټر ډیموکراسي وایي. موږ د دې ملک واکدارانو ته هم زمونږ مشرانو بیا ویلي دي، او موږ د استازو په حیث باندې نن هغه خبره تکرارو چې که دا ملک د اقتصادي بحران نه وباسل غواړئ، که په دې ملک کې تعلیم، صحت او دا ټول حقوق د هر بشر ته ورکول غواړئ، نو بله لار نشته چې د عوامي نیشنل پارټۍ په دې منشور باندې تاسو عمل درآمد وکئ. تاسو به وګورئ چې په 50 کالو کې نن هندوستان کم ځای ته ورسېدو، ته به په 10 کالو کې ځکه رسي چې ستا دا د چترال نه والې تر هغه چمنه پورې 6 لارې دي، نیمې دنیا سره د تجارت 6 لارې. د عوامي نیشنل پارټۍ هر امیدوار له پکار دي چې خپلې کیسې به نه کوي، د ذات کیسې به نه کوي. موږ استازي یو. د چا استازي یو؟ د بابا فخر افغان د هغه سیاست چې زمونږ او ستاسو د مشکلاتو او د مسلو حل دی. ما نه غرض میډیا والا تپوس وکړو چې پښتانه ولې عوامي نیشنل پارټۍ پسې د هغې ډېر وجوهات دي، خو ما ورته ساده خبره وکړه چې موږ ټول کام پښتانه، اگر چې عوامي نیشنل پارټي د ټولو مظلومو قومیتونو پارټي ده، په عوامي نیشنل پارټۍ کې دا نشته چې مسلمان به پکې وي او غیر مذهبه به پکې ني، سپین به پکې وي او تور به پکې ني، سړی به پکې وي او ښځه به پکې نه. دا د جنډر نه، دا د رنګ نه، دا د نسل نه ماورا ټول انسانیت خبره. باچا خان موږ له دا منشور راکړی دی ځکه چې امن یوازې د انسان نه، دا د ځناور هم ضرورت دی او دا د ټولو کائناتو ضرورت. خو ما ورته ووایي چې موږ ټول پښتانه مسلمانان یو، نو زمونږ د ټول کام په جمع او په شریکه عقیده دا زمونږ مسله ده، دا زمونږ مسلمانی ده، هم دغسې د ټول کام په شریکه نظریه چې ده دا باچا خانی ده. که څوک ورسره اختلاف کوي هم په دې سر سترګو جګړې چا سره نه کوو. که څوک وایي چې مناظره پرې راسره وکړه، راځئ موږ سیاسي کارکونان یو، مناظره پرې ورسره هم کوو، خو د دې ټول کام نظریه چې ده هغه باچا خان. دا وطن خوار شه، دا د بدامنۍ د لاسه. تاسو وګورئ دې پولیس ته څومره شهیدان شو، جوماتونه، امامان، استادان، د اواز خلک، د نظر خلک، د سوچ خلک، د لیک لوست خلک، د اواز خلک چې د دې کام نه مقبره جوړه کړې ده. زه تنقید نه کوم، خو ځوانانو په کار دا وه د سوشل میډیا دور دی چې دا سوالونه تاسو په موږ هم کولې، تاسو یې نه کوئ. ستاسو کار به هم زه کوم، خو واده به راسره کوئ چې سوالونه به کوئ. واده به ځوانانو زه نن تپوس کوم، پښتانه عوامي نیشنل پارټۍ سره نه ځي نو جمهوریت دی، زور خو په چا نه دی. خو زه په ټولو پښتنو سوال کوم چې ودې وایي چې د عوامي نیشنل پارټۍ کومه نقطه یا د منشور کومه خبره د دې کام او د دې خاورې په ضد ده. موږ ته دې ووایي چې عوامي نیشنل پارټي څنګه د پښتنو د مشکلاتو او مسلو مداوا نه ده، او موږ ته دې دا هم ووایي چې د 50 کالو نه په دې خاوره کې اور لګېدلی دی. د عوامي نیشنل پارټۍ نه علاوه دا که مسلم لیگ دی، دا که پی ټي آی ده، دا که جمعیت دی، دا که جماعت اسلامي ده، ما ته دې یوه پارټي وښیي چې د بدامنۍ په حواله څنګه چې د عوامي نیشنل پارټۍ جامع، واضحه او ولسي پالیسي ده. ځوانانو د عوامي نیشنل پارټۍ نه علاوه یوه پارټي هم د بدامنۍ په حواله هیڅ پالیسي. تاسو سوچ وکئ چې دا کم خلک دا خبره کوي، دوه جماعتونه، یو پی ټي آی او یو مسلم لیگ. موږ ته وایي چې د پښتنو خبرې مه کوئ، د دې نه نفرت جوړېږي. د پاکستان خبرې کوئ یا لکه تا سره یې منو. اگر چړونې پښتونخوا د هندوستان صوبه ده که د پاکستان، پښتونخوا د ایران صوبه ده که د پاکستان، پښتونخوا د چین صوبه ده که د پاکستان. خو زه پوهېږو در باندې مذهبي جماعتونه وایي چې نه د امت خبرې کوئ. وا امامانو صاحبانو، عالمانو، استادانو صاحبانو، دا پښتانه خو هغه خلک دی چې د دوی کورونه کچا او جوماتونه پاخه. په پښتونخوا کې خو یو سړی ایمان تیر کړي، روژه خو د خدای حکم دی، قرض دی، فرض دی. څوک د کلاو روژه وخوري،
خو زه بیا هم هغوی ته هم دا خبره کوو چې دا ټول پښتانه امت دی امت دا دوه خبرې ځکه کېږي چې الله تعالی په ویش کې تاسو له قدرتي دوره وسایل درکړي دي چې روزمره کم د استعمال سیزونه دي ګوره ورته دا 24 غنټې بجلی د استعمال ده او که د استعمال نه ده دا که نه ده دا یې تاسو له درکړې ده اوبه یې تاسو له درکړې دي ځنګل یې تاسو له درکړی دی دا د تنور او د نغري پرېږده ستاسو ګیس چې دی دا د صنعت دی خو ظاهره خبره ده دا د روزمره استعمال ضرورت دی دا یې تاسو له درکړی دی تیل یې تاسو له درکړی دي موسمونه یې تاسو له درکړی دي زراعت یې تاسو له درکړی دی وایلډ لایف یې تاسو له درکړی دی او دا د سوابی او مانسیرې او د بونیر تماکو ته وګوره چې دا کم ورجینیا دي دا 100% ایکسپورټ کوالټي ده چې کم د انسان د روزمره د استعمال او د آمدن ذرایع دي هغه پښتونخوا له خدای پاک ورکړي دي نو بیا ځکه دی دا خبره کوي چې دا خبره مه او د هغوی خو پکې ګټه ده تاوان پکې زمونږ دی 18 آئیني ترمیم دا د ټولو نه مالداره صوبه چې د هغه پښتونخوا ده نن خلک اړو ته په کتار کې ولاړ دی نن چې 1 لاک طالب علمان د میډیکل دپاره داخلي وکړي 1400 بچو بچیانو ته داخله ملاویږي نن په کالج کې داخله په سفارش او دا ټول معاملات ځکه جوړ شو چې په دې ملک کې چې که په 2015 کې نواز شریف وزیر اعظم نو هم NFC وارډ نه جاری کوي او که په 2020 کې عمران خان وزیر اعظم نو هم هغه NFC وارډ نه جاری کوي او NFC وارډ هغه فارموله ده هغه ضابطه ده چې په هغې کې تاسو ته د بجلی د ګیس د تیلو او د دې تماکو یا مرکز ته چې څومره واجبات دي هغه به تاسو له درکوي دا هغه بنیادي سیاست لہذا دا ضرورت دی وجه دا تاسو دلته سپین ږیري مشران ناست د یوې زمانې نه دا پراپیګنډه ځکه کېږي تاسو وګورئ زار ځای دا خبره کوم چې د دې ملک خو لا 1 کال نه شوی نن هم دې نیشنلیانو له خلک پیغور ورکوي وایي دی 14 اګست نه مانځي تاریخ که کتابونو کوي 14 اګست 1947 باندې دا ملک جوړ شوی دی او په 12 اګست 1948 کې د بابړې واقع شوې ده 9.5 پښتانو د قیوم خان وجلي په کلي کې خو چې په کور کې هم حادثه وشي عام مړی مو شي 3 ورځې غم موږ پښتانه کوو که موږ پښتانه نه کوو 9.5 پښتانه وجلي وو په 12 اګست 1948 د هغې ځای نه دا سلسله را روانه ده نو نن که په دې خاوره د مسلم لیگ پارټي د جمهوریت که PTI نه د جمهوریت ته موږ ورته څه ویلی شو هغوی د پښتنو شهیدان نه مانځي کنې هغه د بابړې شهیدان زموږ رشته دار خو نو د کام رشته وه د وینې رشته وه د کامي د دې جنګ رشته وه نن هغه جمعیت یې مانځلی شي نه جماعت اسلامي مانځلی شي او نه مانځي او نه مسلم لیگ مانځلی شي او نه PTI مانځلی شي ځوانانو دا اختیار ستاسو دی غربت ختموئ ستاسو لاس بیروزګاری ختموئ ستاسو لاس تعلیم عام کوئ ستاسو لاس روزګار راولئ ستاسو لاس او یو دې بجلی ته سوچ وکئ تاسو په ایماندارۍ پښتانه په ایماندارۍ موږ هغه خلک خو نه یو پرون یې دلته مدخې وې اوپر الله نیچه بله یو د 2013 وزیر اعلی ته وګوره بل د 2018 وزیر اعلی ته وګوره او انسان حیران شي ځوانانو موږ هولاړ یو د 100 کالو نه ځکه چې که عقیده زموږ مسلماني ده نو نظریه زموږه باچاخاني ده 10 کاله موږ دلته اپوزیشن وکړو 10 کاله ځان ورته بد نه ښکاري نن هغه ذلي دي پرون هم غلطه کوله او نن هم غلطه کوي نو تاسو به د اسفندیار خان هغه تقریرونه اورېدلي چې دلته دوه سوچه خلک دی یو هغه خلک دی چې د کام او د کام د بچو په وسایلو د هغې د اختیار جنګ کوي چې هغه دا سره جنډه ده چې کاکا ګیله کوله چې ته رانلې نو نن دل هم راغلی یم او د دې پروګرام په وساطت سره موږ ټول استازي یو موږ سره خپله یو خبره نشته او ما ته ځوانان ډېر ټلیفونونه کوي چې بابک صاحب ته زموږ ډېر خوښ یې ستاسو به زما اواز خوښي نو دا هر چا به خپل اواز او خپل به انداز ستاسو ځوانانو چې زما اواز خوښ دی زه هم خوښ یم نو د مازدیګر او د ماښام ترمنځ خبره ده چې زه به خدای ته سوال کوم چې دا مینه خدای د کام سره پیدا کا او د خاورې سره پیدا کا هر څه هم بار زور ځان موږ غرض وخوړو غرض د چا وزارت نه دی خوښ زما نه دی خوښ چا ته وایه کښېنه چا ته وایه پاسه 10 کاله جګړې وشوه ګران کار دی خو دا نظریه ده زه 2 شعبې تاسو ته یو دا پولیس تر 2008 پورې د تعداد ته وګورئ د دې لاجستیک سپورټ ته وګورئ
د دې تنخواګانو ته وګورئ، د دې ټریننګز ته وګورئ او د دې سروس سټرکچر ته وګورئ، ځکه چې دا هغه فورس دی چې دا د دې خاورې محافظان دي، دا هغه خلک. او بیا وګوره تعلیم تر 2008 پورې 2 یونیورسټیو، یو د پېښور او یو هغه د ګومل. دا نن ته وګوره پاره ضلع کې نن هم ځوانان د تنقید ځکه نه کوم چې پښتانه ډېر د غیر ضروري مروت ښکار دي، د مروت په پردي خیرات کې سپي په ډانګونو وایي ټول عمر، خپله ژبه ورته سپکه، خپل نایي ورته خپل سپکو، شاخیل ورته خپل سپکو، کساب ورته خپل سپکو، ټول کسبګر ورته خپل، شاعر ورته خپل سپکو، سندره ورته خپله سپکه. او تاسو وګورئ پښتنو سوال دی چې عوامي نیشنل پارټي دا ټول کام د عوامي نیشنل پارټۍ نه ټول عمر په ډډه لاړ، په ډډه. زه نه واما دار پښتون په مخ کې دغه حالت د خپل درشل دن نه وګوره، هر چا ته خپله نقشه معلومه ده او که نه ده معلومه، تاسو راته ووایئ. بلکې زه به درته نوره مسانه کړمه، ما هغه بله دا خبره کوله چې مو ورپسې کتاب ګوره، مو ورپسې اخبار ګوره، مې په ټي وي کې ګوره، دار پښتون مخ ته وګوره. نو دغه حالت اقتصادي چې دی د ژوند دا دغه په مخې تا ته لیکلي دي، په مخې ته لیکلي دي. وګورئ یو بل ته، خو زمونږ خو د یو بل نه نفرت دی، دا چې باچا خان بابا ژوندی دا د هندوانو ملګرې ده، دا پراپیګنډه پښتنو کې موږ پسې خلک راوچت. ولی خان بابا ژوندی دا د روسیانو ملګري دي، دا پښتنو کې راوچت. او د هغې نه مخکې لاړ شه، سبق د مدرسې وایي، د پاره د پیسې وایي، جنت کې به یې ځای نه. نو دا ځکه بیا زه هغه خلکو ته مذهبي دندمار وایم، دندمار دا نن هم موجود دی چې ټوپک یې په لاس کې راغلی. تاسو انکار کولی شئ؟ ځوانانو تاسو هغه خلک یې، تاسو ځوانانو چې تاسو د دې آباده یې 65% یې 65%. اول علاج خو د دې لوټو بلکې لوټې هم نه دي، لوټکي دي، د دې بیخه بنیاد وباسل پکار. دا لا خبره ده. زه امیدوار یم پرون هغه ځای ولاړو ما، نن هغه در دې سمسایې د دې بیخکني وکړئ چې دا خلک نظریې ورسره دویمه چې هر سیاسي جماعت خپل منشور داسې وړاندې کړي لکه چې عوامي نیشنل پارټۍ وړاندې کړی دی. ځکه خلک انګا بنګا وایي، انګا بنګا پېژنئ، انګا بنګا مدخي وایي. څوک وایي راځه زه جنت ته بوځم، څوک وایي راځه زه دوزخ ته بوځم. ساده پښتانه دي، ساده، د خپل ملکیت تپوس نه کوي، د خپل حق تپوس نه کوي، په خپلو مسلو کې دلچسپي نشته، په خپلو وسیلو کې دلچسپي نشته. دا ذمواري د ټول کام دا، د ټول کام او دا جنډا د ټول کام دا. زمونږ کار د باچا خان د سپایانو چې که نن د لر او بر یو افغان خبره هم کوو، نو دا د وینې خبره ده، چې کله ما به اسمبلی کې دا خبره وکړه نو ما پسې به پښتانه را پاڅېده. هغه پی ټي آی کې چې کوم زمونږ ملګري وو، شکر الحمدلله ته به وایه چې شوګیري اوس کړي دي، یو په نظر نه راځي، یو چاته راځي په نظر. دا وجه دی چې هغه نظریه نه ده، د ګملې ګل دی، د ګملې او دا د سارا ګلونه دي. 100 کاله وشو، دا د خپل کام کمزوري کړې ده. نو دا د خپل کام چې کمزوري کړې ده دا جنډا، نو دا جنډا یې نه ده کمزوري کړې. ځکه چې 10 کاله زه هغه ځای کې په اسمبلی کې په اپوزیشن کې ولاړم، 15 کاله محمود خان صاحب وزیر اعلی او 15 کاله پرویز خټک وزیر اعلی. د وزیر اعلی نه په دې صوبه کې ځوانانو لویه عهده ني، او زه یو ساده ممبر وم، خو زه د عقیدې او د نظریې خاوند یم. نو ما کې زور نه، دا د دې نظریې زور دی. نو که دا نظریه ټول کام راټینګه کړه نو مبارک اوسئ، مبارک تاسو هغه کام یئ چې خپل تاریخ وګورئ، په ټوله دنیا حکومت کوي. زه اکثر خلک خبره کوي نیشنلیان وایي، نه تاسو به خپله پردی نه کوئ، د هر کلي کوڅې روانې دي، په هر کور کې دا حال دی. موږ تاسو وګورئ په چمن کې او په کوټه کې په لکونو پښتانه راپاڅېدلي دي که نه دي راپاڅېدلي. دا زه خو ولې په ټټه کې چې دا کې نیم لیده، په سیالکوټ کې نیم لګیا. مسلمانانو صوابه یې د او نه راته کوئ، نه ما سره هم غم کوم. ما ویږنې چې ته ګجرات کې لګیا یې، پښتانه یو که نه، نو زنده‌باد وله نه شئ ویلی، راوتی نه شئ. نو ځوانانو په سوشل میډیا باندې خو شاباش خو ورته ویلی شئ که نه. نو زه هم داسې کله پرېږدم، ولې زه دې ته راغلی یم. شابه لاسونه ما سره اوچت کړي ټولو ځوانانو ته او ټولو پښتنو ته د دې پروګرام په وساتت سره ویل غواړم چې دا په چمن کې، په کوټه کې چې څومره پښتانه راوتي دي، نو دا په دې مشکل او مسله راوتي دي چې دا د هغه چترال نه والې تر هغه چمنه پورې 6 لارې دي د تګ راتګ او د تجارت،
چې نیمه دنیا هغه طرف ته پرته ده او په دې پښتنو نه حصار تاو کړی دی چې دا لارې بندې دي، نو د هغې اثر چې دی د خراب تجارت او د خراب کاروبار، بلکې اوس خو د کاروبار او د تجارت نامه پاتې نه شوه چې بېروزګاري ورسره هم سیوا شوه او ګراني ورسره هم سیوا شوه. د هر کور دپاره یې اواز کړی دی. نو زه به دله ناره در کومه چې د چمن یا زه به درته وایم چې د جنوبي پښتونخوا پښتانو تاسو به ټول وایئ چې زنده. زما خیال دار چې دا کلی اوچت هم دی، دا به صوابی بازار ته د اواز رسو که جذبه به ځان کې کامي را پیدا کوئ. زما خبرو پورې خاندئ ما، زما خو چې ورته هلته هم وایي چې کښېنئ نو سم لاس ته او که سم لاس نه ځان پې پوه دا ما درته ووایي چې موږ د باچا خان استازي یو. استازي استازي پېژنئ چې د مور ژبه سره کام نه والی، بیا هغه استازي کله پېژنئ؟ خو به دا مشران پېژني. استازي مسنجر ته وایي، پیغمبر ته وایي چې پیغام رسوي. نن که سردار حسین بابک دلته راغلی دی، یو انچ ورسره خپله خبره نشته او ما خو ورته وختي ووایي چې ستاسو یې اواز خوښ دی یا لکه زه به پکې نوره ګوړه واچوم، خو خدای هغه دې کام سره مینه پیدا کړه. زه به وایم چې د جنوبي پښتونخوا پښتانو، نو تاسو به وایئ چې زنده باد. د جنوبي پښتونخوا پښتانو، د جنوبي پښتونخوا پښتانو، ټول پښتانو، ټول پښتانو. اوس به د پښتونخوا پولیس یادوم، نو دا اواز به ډېر په تیزه وهئ. ښه تاسو په دې خبره پوهېږئ چې دا اواز ولې زه وایم چې په تیزه یې وهئ؟ پښتونخوا پولیس، پښتونخوا پولیس. دا خو منئ چې د عوامي نیشنل پارټۍ سره خو متفق یې ټول هسې متفق یې سپینو سپینو ټوپو کې به راغلي، سپینو کې راغلي او جومات کې م چې زه وایم چې عوامي نیشنل پارټي زنده باد، عوامي نیشنل پارټي، عوامي نیشنل پارټي. دا صوابی خلکو دا تماکو دا بجلي خو خپلوئ که نه، نو خپله خاوره خپل اختیار زمونږ ناره نه ده، دا ټول کام ناره ده. ښه خپله خاوره، خپله خاوره، خپله خاوره، خپله خاوره. زه مولا نه یم او نه امام یم، خو دا د امن اواز چې دا شپږم بانک کوئ به شپږم که خیري ښه چې زه وایم چې موږ په خپله خاوره تاسو وایئ چې امن غواړو. موږ په خپله خاوره، موږ په خپله خاوره